السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو اوریدونکو نن د باندې یو ویډیو ګورم. ویډیو وګورئ او بیا په خپلې خبرې کوو، موږ سره اوسیږئ او ویډیو مخکې شیر هم کړئ چې دې د ډم بچي ته هم رسیږي. نو ویډیو پیله وګورئ بیا په خپلې خبرې کوو. نه مسلمانه ته په ماته نه راځي. ماته ووایه دا ټپې به تا نه واورو بس. مسلمانه ټپه دا ده چې پیغمبر پاک ته به حل وایم ستا امتي دی زه یې ډېر تنګ کړی یم. داسې ټپه پکار ده تاله درځي. رسول الله په باغ ګډېږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. زه اوس مې فتح درکړه اوس ووایه هله اوس هم نه راځي. خیر دی ته علاوړې یو کافره ټپه وکړه ځه. استغفر الله. نه بس دې لپاره موږ نن ته ساتلې. نن موږ چوټي اخیستې ده. ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسه. تھینک یو سو مچ. تاسو ویډیو وکتله دا دی جی افسر افغان ډم. افسر افغان ډم ته نور څه میلاو نشو. نو په ډمتوب کې هلکه په دې کې د دین او د اسلام څه خبره وه. ډمتوب دی. ما د خدای ظالمه ته دومره په ځان نه پوهېږي چې جینۍ ته خبرې دوه وکړي، ته بیا دومره په ځان نه پوهېږي. په دې کې هم د کافر او مسلمانې ټپې او بیا داسې قسمه الفاظ دا تا چې کوم یې استعمال کړل. مړه تاله شرم نه درځي، تاله څه حیا نه درځي، خو ډم ډمي لکه تاله څه نور څه خبرې نه درتلې، څه نور څه بحث دی ورسره نه شو کولی، یا دله نور څه قسمه ټپې نه درتلې چې تا داسې قسمه ولي. او بیا تاسو وروسته وایئ چې دا زه وضاحت کوم او دا ما داسې ویلي دا ما هغسې ویلي. ستاسو په دې شاعرۍ او ستاسو په دې ډمتوب باندې لعنت شه لعنت چې تاسو داسې قسمه شوګانو کې دا قسمه دغه کوئ، داسې قسمه ټپې ویستئ یا داسې قسمه خبرې کوئ. د اسلام نه بغیر څه بل څه خبرې ستاسو نه وي، نور څه فضولیت هم نه شو کولی. تاسو کارونه د فضولیاتو دي، نو نور څه فضولیت څه نور غول به هم خوړلي وي که نه. اوس دې ته ساجد شو چې داسې قسمه دغه اعوذ بالله رسول الله په باغ ګډېږي او د دې نه مطلب څه شو؟ بې غیرته بچیه چې ته نور څه ډمتوب کوه، نور څه غول غوښان خوره، دا خبرې په دې میدانونو کې او په دې ځایونو کې منځ له مه راوړه. بې شرمه بچیه بیا یاره زمونږ کلتور او زمونږ دغه پسې څو خلک خندا کوي. کلتور ملتور نشته، ډم یې ډم.